په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او د خندا شپه د دې په خاطر چې تاسو هم پې زړه بایللی ده زه یو هغسې یو سلام چې موږ هنري ګروپ ته هم کوم چې موږ سره راځي خپرونه مخې ته بیایي نو وایي کوم ځای کې وایي نه پوهېږم اتڼ واده دا دوسره ډول چې غږوي هغه بیا لکه امیر حمزه غوندې نه وي ولې هغې نه مې خو دا خېټه هم خټوي ولې هغه ډول ډېر غټ او ډېر باید قوي سړی چا وایي ډول غږو دوسره انډیواله بس درزه 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 خېټه که نه چا وایي داسې مخابق سړی ورته راته هغې جب کې لاس کړی چې کله اول چې دا ډول غږو ډېر سلو سلو ټیپړه ټیپنګ ټیپړه ټیپنګ ټیپړه ټیپنګ که خوند یې نه و کله چې هغه سړي جب کې لاس کوي دې چې هغه سړی لیدلی ډول ته زور ورکړی که نه دبړه دبنګ دبړه دبنګ دبړه دبنګ هغه سړي چې کاغلی د نسوارو پاکټ دې چې کله کتلی سړي نو سر ښکته کړی که نه بېرته سلو کړی ټیپړه ټیپنګ ټیپړه ټیپنګ ټیپړه ټیپنګ دې وخت کې زلزله شوې سړي سر ښکته ده او دا ډول وهي وروره یو وخت چې سر پورته کړی ټول خلک تښتېدلي دي وروره سړي سره ډول هم غټه نیواله چې لیدلي چې حالات خراب ده دې خوا منډه اخوا منډه یو دروازې کې برابر شوی دروازه وړه وه پکې نه ځایېده و یا الله دا شی دا خو ثبوت سره راګیر کړو واقعیت چې هر کار چې د ګوره راحیل صاحب دا یو هنر ده که فکر دی دا د ځینې پکي دي دغه د دې ملکونو چې راځي که نه لږ زر اوله کې لږ ګزاره کوي چې نوی سړی واخلي د اول میاشتو کې نو چې کار کوي لږ ښه کار کوي چې چالانه کې سویچ ووایي بیا داسې کار کوي هر سړی یو یو لږ لږ شمال راځي یقین وکړه چې 3 میاشتې پې تېر شي بیا ګډوډي حالات بیا نیول چې برق کې ساکټ واچي بیا دغسې کوي دې خوا هېڅ شمال ممال پکې نه وایي کوم ساده سړي پکۍ واخېستو لاسي داسې پکۍ وهه په دې وخت کې دا ټک دا ډنډه ماته شوې بیرته دکاندار ته راغلی ورو دا پکۍ واله وایي ولې وایي دا خو خراب ماتو ماته شو پکۍ مات شو هغې ته په وهلو د پکۍ نه پوهېږي لیونیه پکۍ سړی داسې وایي نو څنګه وایي وایي لیونی پکۍ به داسې نیسي سر به داسې کوي نن موږ سره هغه څوک میلمه ده په ولسي جرګه کې وکیل ده هر وخت د دې ولس په خاطر دې لانجې کړي جنجالونه کړي پارلمان یې تر کړی چوکۍ پرېښې وتی ده دا چې څوک ده د یو چک 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 سره راغواړو رمضان بشردوست زموږ او ستاسو د هېواد تکړه وکیل وکیل صاحب محترم ستړی مه شي په خیر راغلی موږ خپرونې ته ډېره مننه د تاسې د بلنه قربان دې شم دا راته ووایې وکیل صاحب محترم چې تیر پارلمان کې ستړی شوی نه ویلي چې بیا پارلمان ته راغلی د لوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد تودې سلامونو ټولو لیدونکو کتونکو او اوریدونکو ته زه خو په دې عقیده یم چې دا یو مسؤلیت ده یو رسالت ده چې ولس ماته دا اعتماد کړی دي هلته رای ورکړی دي او زه ویاړ لرم چې ټول افغانانو د هر قوم د هر ژبې او د هر مذهب پرته له دې چې پیسې زه ورکم یا ډوډۍ ورکم پلو چلو حتی د نورو پلو چلو خوري او رای ماته راکوي واقعیت چې وکیل صاحب رمضان بشردوست هغه څوک ده او وکیلان چې دي کله چې رای اخیستله بشردوست صاحب هغوی به پیسې ورکوي لکه مخکې ستا ویلې پلو چلو به یې ورکوو نو تا کې کوم کمال ستا به خالي کاټ ورکړه بیا به پیسې هم د خلکو نه اخیستلې دا زه په دې عقیده یم چې دا یوازې د خدای جل جلاله زور ده بشک او یو معجزه ده واقعا یو معجزه ده چې په دا هیواد ځینو خلکو په زرګونو ډالر مصرفوي او بیا 4-5 رای نه لري او زه چې یو ډالر یو افغاني هم مصرف نه کوم یو تر ډوډۍ هم نه ورکوم حتی خپل پروګرامونه چې په DVD یا CD ثبت شوي دي په 10 افغاني خرڅوم خپل پوسټر خرڅوم دا ولس رای ورکوي او ماته ملاتړ کوي یو ورځ یو هیوادوال یو اعتراض هم وکړ ماته ویل بشردوست صاحب د کمپاین په وخت کې زه کمپاین په وخت کې په کوڅه او بازار زو د خلکو سره ګورو ماته ویل بشردوست صاحب د تا نه د مخه د یو نماینده استازي دلته راغی دغه ډېر غټ پوسټرونه راوړي وو ډېر څه ډیزاین شوی وو هغوی موږ ته ورکول موږ مجاني هغه نه اخیستل ته راغلی یو تور او سپین پوسټر چې داسې واړه هم ده دا په 10 افغاني خرڅوي زه اعتراض لرم بیا ما ویل چې 2 لاره ده یا زه د تاسې نه پیسې غواړم
او د تاسو غلام کېږم د ولس یا د پاکستان و ایران و امریکا و فرانسې و آلمان و یا ځینې تاجرانو جهادي مشرانو دیموکراسي مشرانو والیانو جنرالانو د هغوی نه پیسې اخلم او بیا د هغوی غلام کېږم د هغوی په چوپل تاسې یو باید تاسې انتخاب وکړئ چې څه غواړئ تاسې غواړئ چې زه د ولس د افغانستان غلام شم که د نورو خلکو هیوادونه هغه د خپل جیب نه 100 افغاني واخیستل ماته ورکړ او ډېر بېوزلو خلکو هم ده او د دې دپاره دی چې زه واقعا د دوی د واقعي استازی بېشک واقعا مهربان او وکیل هم دغې ته وایي که دا راته وایې بشردوست صاحب چې کوم جرم دې کړی و او کوم جرم دې کوو چې تا به هر وخت د پارلمان ویستل کېدلې وزه او راوزه ولې دا کوم جرم تا کړی و دقیقا اساسي جرم اساسي ګناه د هغو استازو په منځ چې د پلو ډالر په واسطې راغلي دي او د دوی سوچ همدا ده چې څومره پیسې ټول کړي څومره مسؤلیت ولري څومره خلکو مقرر وکړي څومره امر واخلي څومره نور بډې واخلي د هغوی په منځ یو غش چې جګیږي او د ولس خبرې کوي د حقیقت خبرې کوي دغلته وکیل صاحب محترم عجب سرګرداني ده سلام علیکم پخیر شامو سره مشه تعویضونه مې دا سړی پیدا کړ خو نن خپله خدای په مځکه ته لاس راغلی خوشحاله بختور سړی ده بختور بشردوست صاحب دغه جنګ نه دی مهرباني ته کښېنه زه خو ته د جناب وکیل صاحب ته کښېنه دا لږ نه وی راغلی شاګردي کوي ته کښېنه چې دا شاګردي مجاني شاګردي کوي که پیسې لري مفت شاګردي کوي دا سپیس چوکۍ 50 ته زه نه پسکې ځایېږم دغه جنګ ډېر تاثیرات اچولی وي په یو ملک کې جنګ ډېر تاثیرات چې یو د میډیا رسنۍ تغیرات راوستی شي دغه د جنګ یو کیسه درته کوم د 2 زامن دي پر یوه د توپ نه میشت دي پر بل یې د راکټ نه میشت دي خبره د جنګ ده او واکسین والا بیچاره کور ته ورغلی دی چې ماشوم راوست د واکسین کوم دی ته ښځې توپ په راکټ وباسه واکسین والا ګوره شامو ته د کور خبرې بیرون مه کوه زه د وکیل صاحب سره یو څه کیسې لرم ته لږ په دې چوکۍ کښېنه د وکیل صاحب سره زه هم دغه کیسې میسې لرم دغه دپاره راغلی به ته څه کیسه لري دغه جنګجالونه ډېر بد حالت کې او وکیل صاحب دونه د جنګجاله بد وړي ښه ته د دوې کیسې درته کوم یوه کیسه دا درته کوم وختي چې راغلې زما پر فکر و دغه چای مور ته کښېښولی دا خو به د بل چا نه بیا جنګجال جوړېږي دا چوکۍ خو به د بل چا نه بیا جنګجال جوړېږي یعنې د جنګجال اسوس دا شي چې کم شی د حق دی لا پر بیرېږي چې دا اوس بعد یې که ده خو بیا دغه د یو پوښتنه لرم وکیل صاحب دا راته ووایې چې پارلمان کې خو ډېر جنجالونه لانجې در سره خلکو وکړې تا خلکو سره وکړل د خپل ولس په خاطر کور کې د ورېندار سره جنجال کوي که نه په کور کې خدای جل جلاله ته شکر کوو چې یو داسې مېرمن ماته ورکړی دی چې د ما هیله هم دا و چې یو داسې مېرمن ولرم چې د ما نه ملاتړ وکړي اما په کور کې صلاحیت هغه ته ډېر صلاحیت لري او خدای جل جلاله 2 لور ورکړی دي او یو زوی ورکړی دي چې دا غټه نعمت خدای دې نیکسالي سترګې ټول مسلمانانو ودونو سره دا راته وایي وکیل صاحب محترم وکیلان چې کله ودونه کوي دوبۍ ته لاړ شي خارج ته لاړ شي ډېر سختې ډالرې بادېږي او مصرفونه او غرو غرو موټرې تا په واده کې 100 لکه ډالر ولګول د ډالر خبرې خو مه کوه د افغاني خبرې مه کوه د قران زه له خبره یو پسه حلال کړي و پر هغه هم ډېر جنګجالونه راغلي ډېر لږ مصرف وکړ د صدر اسلام غوندې واده مې وکړ زه هر وخت وایم چې څوک کولی شي چې وایي چې زه د حضرت عایشې نه لوړ یم یا د حضرت علي هم لوړ یم یا د حضرت فاطمه هم لوړ یم د هغوی واده یو ډېر عادي او ساده واده و اوس ځینې افغانانو زه وینم چې د اسلام خبرې کوي د پیغمبر خبرې کوي د حضرت عایشې خبرې کوي یا د حضرت علي داسې واده کوي چې د شرم ځای ده د هغه ملک چې 99% خلکو وږي تږي ده د وچې ډوډۍ پیسې نه لري هغوی په میاشت کې غوښه په سترګو نه ویني او دوی خپل د دې خلکو نخبګان استازي رهبران بولي او یو واده کوي چې د 10 کاله د یو ښوونکي
د مامورو د اجورو د معاش پیسې کېږي. واقعیت چې وکیل صاحب محترم نو لکه مخکې د چې ویل چې د ژوند نه ډېر خوشحاله شکر همداسې مېرمن درته خدای درکړي اولادونه هم درته خدای درکړي خدای دې نیک سالي لوی کړي. نو اوس ورندار خبر ده چې تا بیا تصمیم نیولی وایي دویم واده کې زه خو یو غټ جنایت بولم که موږ دوام واده کوو او د پیامبر حدیث شرطونه نشو کولی چې عملي وکړو. بېشک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې که دوام واده کوي که عدالت نشي کولی تامین وکړي دا اسلامي نه ده. زه شرط کوم چې د صدر اسلام نه وروسته د صدر اسلام د مسلمانانو وروسته که یو بل مسلمان پیدا شي او ثابت کی چې هغه عدالت زه خپل لاس قطعوم. شریف لازم دوی خاطرې ده د بشر دوست درته یوه خاطره ماته دا وه چې وخت دی اټوس وزکۍ لري داسې کوچنی موټر دی نو یو څوک دی چې راغلی طالبان دغه د عسکرو راګرځولی دي ترافیکان خو ما پولیس لري خپل ترافیکي پولیس هغو راګرځول چې ودرې څه لاره بندي ده خط سیر دی دی ولاړ دی انتظار دی بهره ډېر پر ناوخت سو دی بیا په ډېر وخت ځي خپل پارلمان ته نو د موټره تاسو ټول سکیزي دروازه به سکله لاره ترافیک ته وایي چې وروره دا لاره مو ولې بنده کړې ده زه ځم وظیفې ته هغه وایي ته ودرې خط سیر دی د چا خط سیر دی وایي د پارلمان وکیل تېرېږي وایي خو زه هم د پارلمان یو دا او بل مې شک راځي چې بشردوست صاحب ډېر غټ میلیونر یې تو نو ولې څنګه مصرف یې ډېر کم دی ګوره دا نور وکیلان هم دغه پیسې اخلي اوه زرې موټران لري لږې درګې دي بلډینګونه مارکیټونه 15 دغه کسان په پسې دا رقم او دی چې خپل کوچنی موټر دی په دې کې سپوري نو زما شک پر راځي چې دی به ډېرې پیسې به جمع کړي ځکه چې د پارلمان د دونه معاش اخلي دا دی څه پکوي دوه ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړل. ځینې وخت ځینې پولیسانو یا ترافیکو د چې د کلي نه راغلي دي واقعا ما نه پېژني بیا دا د موټر چې رسیږي ځینې وخت دروي بیا دا چې د موټر خواته راځي د ده امیر چې هلته ناست ده هغه ویني چې زه ناست یم بیا هغه غږ کوي چې پرېږده بشردوسته نه وایي چې پرېږده وکیل ده د خلکو استازو ده بیا دا خلکو هم په دماغش په رادیو اوریدلی دي اما نه دي لیدلی هغوی بیا داسې تعجب کېږي وایي چې بشردوست صاحب دا ده راځي ماته وایي چې بخښنه غواړم زه وایم نه بخښنه زه د تا نه غواړم ځکه چې قانون باید مراعات کړي که د افغانستان ولسمشر وي د ترافیک قانون باید په هغه عملی شي که په یو اجیر عملی کېږي قانون باید عملی شي. او بل ښه ټکي اشاره وکړل واقعا زه د یو ستونزه چې په کور کې هر ورځ هم شته دا ده چې ما په کور کې ماته وایي چې موږ خو په قیمه ژوند نشو کولی تا 3 زامن هم لري د خپل معاش نه احتیاط وکړه یو لږ د دوی دپاره وساته ذخیره وکړه چې وسي بلکل زه د خپل معاش نه هغه وخت چې وزیر و ټول معاشونه هغه وخت چې وکیل وم مجرد وم 99 فصلو اوس شاوخوا 50 فصلو ولوس بیچاره ولوس ته سره مرسته کوو او بیا ځینو افغانانو کډوالو د اروپا استرالیا امریکا د نورو هیوادونو $100 $200 هم لیږي زه د ولوس سره مرسته کوم او دا په فیسبوک کې خپره کېږي چې یو شفافیت وي چې د هغوی په زړه کې را نه شي بشردوست صاحب دا مرسته وکړي که نه ځکه چې په میلیاردونه ډالر په دا خاوره راغلي دي اما 4 خارجي او داخلي غل په خپل جیب نوش جان کړي دي لبته مغه زار جان وایي موږ سره بیا هم په خپرونه کې بشردوست صاحب شته ده خو تاسو پاتې شئ ولې یو لنډه وړکۍ غوندې د مخلو بېرته راګرځو د خندا شپې سره اوسئ